د اوښکو نه ډکې سترګې ته کسرې غمجنې سترګې ما ته راواړولې وی ما ته وایي چې محتمم صاحب چاله لاړ شم زما غمخوار ما ته وښیه زه خپل سند چا ته وښیم ما له استاز پټکی په سر که زه خپل دستار چا ته وښیم زما د مینې مور نشته چې ما له مبارکي راکړي زه د خپل سند نمبر چا ته وښیم ما خو مدرسه کې سړه روټۍ خوړلې ما خو د یتیمتوب ژوند تیر کړی ما د استاز وهل خوړلي ما سړه وظیفه خوړلې ده ما په ځمکه شپه کړې ده ما قرآن یاد که سینه کې مې ځای ورکه محتمم صاحب ما ته لار وښیه کم خوا لاړ شم قد ضاقت علی الارض ځمکه را باندې تنګه ده کم خوا لاړ شم ته ما ته وایې چې ولې نه ځې مدرسې نه نو مدرسې نه چېرته لاړ شم محتمم صاحب ته مې پلار یې ته مې تره یې ته زما هر څه ما مدرسې نه مه وباسې مدرسې ته لاړم دستاربندي وه او دا قصه د دې وجه نه درته کوم چې تاسو نن ډېر خوشحاله شئ ته موجود یې ستا د بچي ختم دی ته موجود یې ستا د وراره او د رور ختم دی ته موجود یې ته ژوندی الحمدلله د خپل کشر په ختم کې او دستاربندۍ کې ته شریک یې ما دغه محتمم صاحب نه تپوس وکړو ما په دې مدرسه کې څه عجیبه غوندې واقعه په تا تېره ما ته یې لږ بیان که ما ته وایي واقعې خو ډېرې مختلفې دي خو یوه ورځ ډېر خفه شوی وم ما وی هغه کومه ورځ وه و یو ځل زموږ مدرسه کې دستاربندي وشوه ماشومانو ته م پټکي په سر کړل سند موله ورکړ دعا وشوه او یې ټول رسخت شو رشته دارو ورته څېرې ګلونه ور په غاړه کړل استازو له د عزت پټکی دستار په سر که سند د اجازت ورته میلاو شو او یې ټول ماشومان کورونو ته روان شو او یو ماشوم د مدرسې په ګوټ کې ناست دی او د غم جړا کوي مدرسه چې خالی شوه د دغه یو طالب جان خواله ورلم بچیه نن د خوشحالۍ ورځ ده نن خو ستا ته دستار پوره شو په سر شو او نننۍ ورځ خو تاله د خندا ورځ وه ته ولې غمجن یې ولې خفه یې وی هغه ما سره خبرې د ډېرې جړا نه نشوې کولی مبارکې سترګې د اوښکو نه ډکې وې تکې سرې شوي دي پښتنو د چا په سینه کې چې د غوښې زړه وي او د ده زړه درد کوي او دا خبره په ځان راولي خپلو بچو باندې راولي یقینا د ده زړه به خامخا جړا کوي دی به خفه کېږي دی به پریشانه کېږي وی ما ته تپوس کو چې طالب جانه ولې جاړې وی ما سره خبرې نشوې کولی وی خوا کې یو مشر کس ناست دی هغه م جاړي وی هغه ته مې وی کاکاجي ته ولې جاړې تاسو کور ته ولې نه ځئ ستاسو زنانه به تاسو ته انتظار کوي دا حافظ د قرآن کور ته ولې نه بوځي وی ما ته وایي چې مفتي صاحب ته مونږ نه څه خبرې زمونږ په زړونو څه تېرېږي تا خو پټکی را په سر که ذمهواري دې را په سر کړه تا خو سند راکه تا خو دعا وکړه خو زه دا ماشوم زما خوری دی او دا خوری زمونږ کور کې څوک هم نشته چې د زه بوځم او هغه ځان ته رانیسي ما وی د ده مور نشته نه چې مور نه لري د مور زما خور و دا زما خوری دی دا چې کله پیدا شو د ده د پلار دا ارمانو چې دنه به د قرآن حافظ جوړوم بچی را لویده پلار وفات شو هغه ارمان پوره نه شو د دې ماشوم بچی مور وایي ای زما خاونده ستا په ژوند خو دا ارمان پوره نه شو ستا په ژوند دا ارمان پوره نه شو خو زه غیرتي پښتنه ښځه یم ستا د مرګ نه پس ستا ارمان به پوره کوم بچي نه به دله د قرآن حافظ او قاري جوړوم وی زمونږ خور مونږ کره راله ما ته وایي چې روره خاون خو وفات دی بچی یتیم دی خو د خاون په زړه ارمان دی راځه د خپل بچی مدرسې ته بوځم محتمم صاحب ما دا خپل خوری
او زما خور موږ د کور نه را روان شو ادیرې ته رالو زما خور هغه خپل خاوند ته وایي ای زما خاونده په زړه دې خاورو ته ارمان اوړی دی ستا ارمان به پس د مرګه پوره کوم او بچی نه به دله حافظ جوړوم ستا سلام له راغلیم دې قبر نه دې ادیرې نه به بچی ډایرک مدرسې ته بوزم هلته دعا وکړه محتمم صاحب د هغه ځای نه زما خور دا ماشوم بچی زه ورسره سوم دې مدرسې ته دا ماشوم موږ راوسته محتمم صاحب تا ورته قاعده وویله ستاسو استادانو ورته ناظره وویله او نن د حفظ ختم وشو او 3 میاشتې مخکې د دې ماشوم مور زما هغه خورکۍ بیماره شو ناڅاپه هغه هم وفات شوه پلار هم وفات مور هم وفات شوه نن د کوره راتلم ما خو ځان سره څېره راوړې وه ما د مبارکۍ هار راوړی و ما د نورو طلباو سره خپل خوری سیال ګرځوو ما ویل زمونږ په کور نن بهار را روان دی ما چې دلته دا نور ماشومان وکتل هر ماشوم د قرآن حافظ خپل پلار ځان ته رانږدې کو مور یې هلته انتظار کوي خو زما د خورۍ د هغه مور نشته چې انتظار وکړي آیا د هغه پلار نشته چې انتظار وکړي د وخت اسمان په ده جړا کوله موجوده پرشتې پې جړېږي محتمم صاحب وایي دا قصه ما اورېدله وایي زما زړه کې سوری وشو وایي بیا مې د هغه حافظ نه تپوس وکړو چې ای بچیه ستا څه خیال او څه سوچ دی دی د اوښکو نه ډکې سترګې تکې سرې غمجنې سترګې ما ته راواړولې وایي ما ته وایي چې محتمم صاحب چاله لاړ شم زما غمخوار ما ته وښیه زه خپل سند چا ته وښیم ما له استاز پټکی په سر که زه خپل دستار چا ته وښیم زما د مینې مور نشته چې ما له مبارکي راکړي زه د خپل سند نمبر چا ته وښیم ما خو مدرسه کې سړه روټۍ خوړلې ما خو د یتیمتوب ژوند تیر کړی ما د استاد وهل خوړلی ما سړه وظیفه خوړلې ده ما په ځمکه شپه کړې ده ما قرآن یاد که سینه کې مې ځای ورکه محتمم صاحب ما ته لار وښیه کم خوا لاړ شم قد ضاقت علی الارض ځمکه را باندې تنګه ده کم خوا لاړ شم ته ما ته وایې چې ولې نه ځې مدرسې نه نو مدرسې نه چېرته لاړ محتمم صاحب ته مې پلار یې ته مې تره یې ته زما هر څه ما مدرسې نه مه وباسه دې مدرسو کې داسې خلک اوسېږي وروڼو